مړ شو. موسی علیه السلام وایي چې دا د فرعون سړی مې و او داسې چلو. موسی علیه السلام د هغه ځای نه لاړو مدین ته. مدین کې د شعیب علیه السلام لوڼه هغه ډېرې باحیا وې او هلته یو طرف ته ولاړې وجد من دونهم امرأتین تزودان. خپل چې د هغې کوم څاروي وو په هغې باندې وبس کړی خو چا ولې نمبر نه ورکو. موسی علیه السلام راغی د هغې دپاره بوکه راویسته په یوازې باندې چې هغه به څو پهلوانان راایست. هغه ته خو اسان کار ښکارېدو د یو پیغمبر طاقت ته اوس ته مه وي د څو کسانو برابر. موسی علیه السلام بوکه راویسته د هغې دپاره او بیا هلته یو طرف ته کېناستو او الله جل شانو ته فریاد وکړو یا الله چې ستا محتاجه یم بس زما سره د خیر معامله وکړي. هغه دواړه لوڼه د شعیب علیه السلام چې کور ته لاړې مختصرا واقع راته کو د هغې بابا جان ډېر یو تکړه سړی و ډېر مضبوط هم دی او ډېر پرهیزګار او نیک سړی هم دی ډېر سم سړی دی. دا هغې جینۍ خپل پلار ته ویلي و کومه چې بیا وروسته د موسی علیه السلام بیبي شوه انتهایي هوښیاره وه. حضرت شعیب علیه السلام فرمیل تاسو لاړ چې دا سړی راولئ ماله چې راوستو نو چې هغه کوم علامات بیان کړل د خپلې زندګۍ واقعات حضرت شعیب علیه السلام ته بیان کړل. هغه پیغمبر پوه شو چې دا به د روانې زمانې پیغمبر یو ډېر لوی پیغمبر دی. هغه له د خپل طرفه څه امسا وغیره دا څیزونه ورکړه او بیا د هغه سره څه ورځې ویستې او هغه له خپله لور په نکاح باندې ورکړه.